نحمده ونصلي على رسوله الکریم. دوستانو مشرانو، نن غیبت باره کې څو خبرې کوو چې غیبت څه ته وایي، ګناه څونه عظیمه ګناه ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي الغیبة اشد من الزنا، غیبت زیات سخت د زنا نه، د غیبت د زنا نه سخت ګناه ده. صحابه رضی الله تعالی عرض وکړه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم څنګه غیبت سخت ګناه نه د زنا نه. نبی پاک صلی الله علیه وسلم تو فرمایل که یو انسان زنا وکړي او بیا د الله تعالی نه توبه وباسي په سچا دل سره، الله تعالی ورته هغه ګناه معاف کوي. لیکن څوک چې چا غیبت وکړي د الله نه د معافۍ سره سره د هغه چا نه معافي ونه غواړي، د چا چې غیبت کړی الله تعالی ورته هغې پورې هغه ګناه نه معاف کوي، ځکه دا غیبت د زنا نه سخته ګناه ده. ځکه چې غیبت چې ده دا هړومبی څوک ګناه نه ګڼي او ګناه ګڼي هم ډېره سپکې ګڼي، حالانکې غیبت لویه ګناه ده. او کم انسان چې لویه ګناه بار بار کوي نو هغه د غیبت نه زیاتیږي. اوس غیبت څه ته وایي؟ نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل ای صحابو تاسو پیژنئ غیبت څه ته وایي؟ صحابه ورته عرض وکړه د الله حبیبه ته ښه پوهېږي. نبي پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د خپل ورور داسې ذکر کول، د خپل ورور داسې ذکر کول چې هغه پې بد ګڼي، یعنی چې په کومه خبره سړی مخامخ خفه کېږي هغه پسې په شیشه کې، نو دغه ته غیبت وایي. یعنی یو سړی تا سره موجود دی، ته هغه باره کې داسې خبره الفاظ استعمالی چې هغه په هغې خفه کېږي او ته بیا هغه پسې په شیشه لګی خبرې ورپسې کې، نو دا غیبت دی. بیا صحابه عرض کړي د الله حبیبه که دا غیب او دا کومه خبره چې موږ د خپل ورور پسې کوو که دا د کې موجوده وي نو آیا دا عیب دی، دا غیبت دی؟ نبي پاک صلی الله علیه وسلم تو فرمیل دا کومه عیب چې ته بیانې خپل ورور پسې او لګی پسې که دا په ده کې نو دا غیبت دی. او که دا خبره د کې نه دا کومه چې ته د پسې بیانې کومې خبرې د پسې کوي دا خبره د کې نه، تا بیا په ده باندې تهمت ولګو. عزتمندو، غیبت دومره عظیمه ګناه ده، دومره لویه ګناه ده غیبت. بل د خپل مړ ورور غوښه خوړل دی غیبت. څنګه چې انسان د خپل مړ ورور د غوښې نه دغه کوي، کرکه کوي او نه شي خوړلی او هغې نه فنا غواړي، داسې به د غیبت نه هم فنا غواړي. غیبت پم نه کې پردی. ابو اللیث رحمت الله علیه فرمایي چې په 2 کسانو الله تعالی خپل رحمت نه لیږي. په هغې 2 کسانو کې یو دا دی چې هغه پردی غیبت کوي، او یو پکې دا کس هم دی چې هغه خندا ډیره کوي. نبي پاک صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې جبرائیل علیه السلام ورسره څه کسان یې ولیده چې هغوی د خپلو سیړونو نه غوښې کټ کوي او هغه به خوري. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو د جبرائیل علیه السلام نه چې دا کسان څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام ورته وفرمیل چې دا ستا د امت هغه چې غلخور او غیبت کوونکي دي، کم چې به دوی د خپل ورونو غیبتونه کول، دا هغه کسان دي. نو دومره عظیمه ګناه او موږ او تاسو بار بار کوو. بل دا چې چا د غیبت وکړو د هغه نه معافي غواړي، ځکه چې دا پردی حق دی، دا د بنده حق دی. الله تعالی خپل حق په معاف کړي، گنجایش په دسه وکړي، خو لیکن پردی حق الله تعالی نه معاف کوي. عزتمندو، نبي پاک صلی الله علیه وسلم یو فیره صحابو ته عرض وفرمایل یا زما صحابو زما په امت کې غریبانان څوک دي؟ تاسو پیژنئ زما د امت غریبانان خلک څوک دي؟ صحابه ورته ویل د الله حبیب صلی الله علیه وسلم غریبانان هغه دي چې مال نه، پیسې ورسره نه، مال دولت ورسره نه. نبي پاک صلی الله علیه وسلم نه، زما د امت غریبانان هغه کسان دي چې د قیامت په ورځ به د منځونو او د روجو سره حاضر شي، لیکن د چا به غیبت کړی، چا پسې به کنځلې کړي، چا پسې به سپکې سپورې ویلي، د چا به اینه تویې کړي، قسمه قسم ګناهونه به پردي کړي، پردی پوله پټۍ به یې والی.
نو الله تعالی به د هغه نیکی هغه بل انسان لور کې چا د چې کنځلي کړي چا غیبت کړی دی دغه انسان ته به هغه نیکی ورکوي. نو عزتمنو د دنیا ته الله را لیږلي خو دې لپاره نه چې پردي غیبتونه به کوو. نن وګوره په جومات کې غیبت کېږي، په مدرسه کې غیبت دی، په کالجونو کې غیبت دی، په کلو کې غیبتونه شروع دي. پر ځای کې نن غیبت شروع دی د مسلمان. دا ډېره عظیمه ګناه ده او دا پردی حق دی، دا الله تعالی نه معاف کوي. ځکه حسن بصري رحمت الله علیه یو بزرګ دی، هغه ته یو کس راغلی چې حضرت ستاسو یو کس غیبت وکړو، هغه ځان سره د قجورو څه توخه واغسته او کس له یو وړه چې دا ستا انعام شو ځکه چې تا مال خپلې نیکۍ راکړې. کس ورته چې څنګه ما ته خپل نیکۍ راکړې، دا خو کېدی نه شي. حسن بصري رحمت الله ورته وفرمیل چې تا زما غیبت کړی دی. نو هغه سړی ورته په خپو باندې پرېوت او معافي ترې وغوښته. نو عزتمندو غیبت چې دی ډېره عظیمه ګناه ده. بل یو بزرګ باره کې راځي چې هغه په جومات کې ناست و او څه کسانو دې خوا چې کله رامخکې څه کسانو یو بل رور خبرې کولې د هغه باره کې چې دی څنګه د رامخ کو نو هغوی چپ شو. چې دی کله بار ته لاړی څه کار باندې واپس راغلی بیا هغوی لګي په هغه شپه خوب ولیدو چې په شپه باندې خوب ولیدو نو یو کس رالی او د خنزیر غوښه یې راغوښتله خوله کې په زوره ورمنډي. ده ورته چې زه خو مسلمان یم او زموږ په اسلام کې او زموږ په دین کې مذهب کې دا حرام دی خنزیر. کس ورته ووایي چې تا بل اوس کسانو چې غیبت کوو ته ورسره ناست وي وي چې کله سهار راپاڅېدم په خوله کې مې هغه بدبویه خوند پروت و او یو میاشت مې بیا روټۍ نه ده خوړلې، یو میاشت مې په خوله کې بدبو پرته وه. نو دنیا خواس هم روان تېرېږي او ځان سره ټوټه پوټه اعمال یوسو، نیک اعمال یوسو، نیک عمل چې وکړو هغه ایسته په غیبت باندې خراب کړو. چې کور ته راشي ښځې به لګې پلانکی څونه وړه ده، پلانکي ښځه څونه بدرنګه ده، پلانکي د ښځې هغه پوزه څونه غټه ده. هېڅ نه د پلانکي هغه خاوند خو ډېر زیات بدرنګه دی، تک تور دی، کچې سترګې دي. دا هم غیبت شو. ته د یو مسلمان کې ته غیبونه ته را لټې او هغه یې بیانې. بیا عزتمندو خپلو زنانو ته مو چې غیبت نه کوي، غیبت ډېره عظیمه ګناه ده، دې نه د ځان وساتي. ځکه چې دا ګوره یو الله تعالی دا ګناه نه معاف کوي تر هغې وخته پورې چې هغه انسان نه د په خپله معافي نه یې غوښتي. اوس سوچ وکړو چې موږ چا غیبتونه کړي، د هغوی نه لاړ شئ، هغوی نه معافي وغواړئ چې یاره ما ستا مې غیبت کړی، صفا ورته ووایه، تا نه سر نه وي ابه تا معاف کړي چې یاره به زه ته به دې الله د رضا لپاره یې معاف که. چې دې معاف کړي الله تعالی به دې بیا معاف کوي، خو هغه معاف نه کړي الله تعالی دې نه معاف کوي. بیا قصه ده چې نیکۍ به درنه د قیامت په ورځ دقې به بدله کېږي. مسلمانانو دا ویډیو خو کلکه شیر کوي ځکه چې زموږ معاشره کې غیبت عام دی، دې ته اړه څوک ګناه نه وي. دا ګناه خلک ډېره سپکه او ډېره حقیره ګڼي. خو چا دا ویډیو شیر کړه الله تعالی کو د په وجه باندې یو قسم د غیبت نه بد شو، الله تعالی به له اجر عظیم ورکوي. خو عزتمندو دا خامخا شیر کوي او که چا واورېدل او شیر نه کړه د هغه غاړه به ګورې نښتي. صحیح ده عظمتونو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.